أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ 3 نمبر آیات تے شپږم سپاره ده. د دې آیات اوله حصہ پرون ذکر شوی و چې پاغې کې ذکر د هغه اشیاء او شو کوم چې الله حرام کړیو. هغه ساروي چې د هغې خوراک جایز نه و او بعض نور اشیاء چې هغه د انسان د بدن د پاره نقصان ده نو هغه ذکر کړو. اوس منځ کې دا جمله ذکر کېږي د ته جمله معترضه وي. جمله معترضه هغې ته وایي چې د مخکې او وروسته کلام سره ربط او تعلق نه وي او دغه حصہ د آیات دا ورضیت لکم الاسلام دینا دے پورے دا مدنی دا مکی حصہ دا صورت مدنی دے او دا حصہ پکې مکی دا. بعض مفسرین خو ذکر کوي چې د دې آیات تعلق یعنی د دې حصے د آیات تعلق د کومې خاص ورځې سره نشته. لکه تفسیر بیضاوی کې ذکر کوي اگر کدا حصہ د آیات نازله شوې ده په ورځ د عرفه باندې او دا ورځ د جمعې مو او حجۃ الوداع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج اخیری ولسم هجری باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نمره کې د مازیګر او ماسپخین منځ ادا ک او دا غین وروسته جبل رحمت ستن مخامخ په اوخه باندې سورو چې الله تعالی دا آیات دا حصہ نازل کړله او په دې کې اشاره ده د خبره ته چې د دین وروسته هغه اشیاء چې تاسو د ځان نه ایجاد کړیو هغه ختم شو ځکه دین مکمل شو. اوس به په دین کې د ځان نه خبرې وردن نه کوئ نه بدعات او رسومات به نه جوړوئ شرکیات به نه کوئ بس مکمل دین دی او کله چې دین مکمل دی نو اوس پکې د ځان نه دخل مکوئ زیادت او کمی پکې مکوئ. نو فرمایي چې اگر کدا آیات په یو خاص ورځ باندې نازل دی لیکن هر ورځ سره تعلق دی ننم ویلې شي چې الیوم اکمل زمونږ دین مکمل دی پورا دی کې هیڅ شک شبهه نشته دی پورا دین الله مونږ ته راکړی دی. او بیا د دې حصے د نزول نه وروسته سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې هغه حیات بیا د دین وروسته دنیا نه رحلت وکړه نو یو اتیا ورځې مخکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت نه دا آیات د حصہ نازل شوی و. د دین وروسته
نور وحی نازله شوی دا نه چې وحی نه دا نازله شوی، لیکن احکامات پکې نه دي نازل شوي، حدود پکې نو بفرائض حدود دا ارسه مکمل شو په دې باندې. او یو سړی دام نشي ویلی چې نن رب فرمایي چې ما نن درته پوره کړه، نو دی نه مخکې ناقصو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو چې کوم منځونه عبادتونه کړي اناقصو پوره نه هغه پوره و، خو چې اوس ذکر کړل چې الیوم اکملت لکم دینکم، نو په دې کې اشاره ده چې اوس پکې نسخه نه راځي دوباره، بس دا مکمل شو، دینه بعد پکې تغییر نه راځي. ځکه داسې به چې او آیات بنازل شو الله تعالی باغه منسوخ کو، داغې په ځای به بل آیات نازل، نو نسخه ختم شوا. یو حکم به و په هغه حکم کې به زیادت راغې، نو هغه ختم شو، بس دین مکمل او پوره شو. فرمائی الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا، نا امید شو هغه کسان کفرو چې کافران، من دینکم د دین ستاسو نه، فلا تخشوهم واخشون، مه یریږئ د هغوی نه او ما نه ویریږئ. نن نا امید شو کافر، د دې نه مخکې کافرو ډېر زیات جنګونه کړي، جنګېدلي وو، او په هر محاذ او هر ځای کې کافرو ماته خوړلې وه. بیا الله تعالی فتح مکه وکړه، د مکې فتح وشوه. نو د مکې په فتح کې کافر بالکل مات شو، ختم. حنین کې یو جماعت او ډله د کافرو پاتې وه، چې هغوی وویل چې نن ورځ ده چې موږ وجنګېږو، مسلمانان ختم کو، که دوی مضبوط شو نو بیا خو سم نه کېږي. تقریبا 24,000 فوج هغوی تیار کو سره د اسلحو، لیکن بیا هم الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه، کامیابي ورکړه. نو کله چې حنین هم فتح شو، نو بیا کافر بالکل مات، اسلام غالب شو، او د اسلام جنډه په هر ځای باندې اسلامی ممالکو باندې هغه ولګېده. کم کفري قوتونه نو په هغې کې د مسلمانانو روب او یره هغه خوره وه، د مسلمانانو هیبت د هغوی په زړه کې و چې هسې نه مسلمانان حمله وکړي. د دې وجې نه تقریبا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانین وحی د نزول 50 ساله پورې په نیمه دنیا اسلامی قانون نافذ شوی، او تر هغه چې تر کومه خلافت شروع نو مسلمانان غالب کېدل. کله چې ملوکیت شروع شو، خلافت ختم کو، نو بیا مسلمانان رو واپس هغه پشاو تنبیده. نو رب فرمایي چې نن نا امید شو کافران من دینکم د دین ستاسو نه، بس اوس کافر نا امید ده. فلا تخشوهم، نو مه یریږئ د دوی نه. نا امید ده خو خوله نه بندئ، ګوره یاد ساته لګیا بئ، خو د هغه د خولې نه به یریږې نه. اوس به هم درته وایي چې ته مړه هغه د 1400 کاله مخکې هغه طریقې ایجاد کې خلق سپوږمۍ ته وختل، او ته اوس هم لګې استنجا کې او مونځ کې او اودس کې. وی چې کوم عزت په دې کې پروت دی نو سپوږمۍ کې نشته. مونږ ته الله دا نه دی ویلي چې ته سپوږمۍ ته وخېږه، څه به وکړې چې وخېږې. مونږ ته دا ویلي چې زما عبادت او بندګي کوئ او مونږ یې په ځمکه کوو، او د عبادت او بندګۍ دپاره د استنجا ضرورت هم شته، او د دې ضرورت هم شته چې استنجا به په کومه طریقه کې، د دې ضرورت هم شته چې باتروم ته به دننه کېږي څنګه، روضې به څنګه، کینې به څنګه. مونږ ته د دې ضرورت شته، د سپوږمۍ د ختلو ضرورت نشته، څه پې کوو. نو اوس کافر هغه ټیم هم دغه کول، د مسلمانانو د قانون، د مسلمانانو د دین، د مسلمانانو د لباس، د مسلمانانو د شکل صورت پسې به خندا کوله، او اوس هم کوي. اوس هم دغه وایي چې مړه دې کپړو ته وګوره، ولې هغه ټی نه اچې، ولې دا نه کې.
صرف محض ستا ذهن اړی، باقی پدې کې خبره نی. ګیره دې پرېخې ولې دې پرېخې دا ستا ذهن اړی بل طرف ته. نو کله چې مونږ د هغې د خبرو لاندې راشو نو بس پوه شه چې هغې غالب شو، مونږ مغلوب شو. نو اوس دغه طریقه هغې ایجاد کړې ده. نو رب فرمایي فلا تخشوهم، مه یریږئ د هغوی نه. خبرې به کوي خو تاسو د هغې د خبرو نه مه یریږئ. مخکې به راشي عمدې سپاره کې الله مسلمان ته وایي چې تاسو د ملامتګر د ملامتیا نه مه یریږئ. اب تاسو ملامته کوي په بعضې شیزونو کې، نو تاسو دې نه مه یریږئ. اوس مثلا اسلامی قانونی، نو په اسلامی قانون کې دا دی چې غلا وکړه او غلا په ثابت شو، د 10 درهم عمر غلا و لاس ته کټ کا. نو اوس کته اسلامی قانون موافق دا کار کې نو کافر به بلوي، اوه دا وګوره کس نه لاس کټ. قانون دا دی چې چا قتل وکړو نو قصاصن قتل کا. نو ته چې څوک قتلینو حقوق بشر والا برا پاسی خبرې به شروع کی. خو پخپله که بمونه غورځوي نو بیا دا ورته څه نه ښکاري. که پخپله قتل کوي نو د هغې قتل هېڅ مسله نه وي، لیکن ته چې شرعي احکامات جاری کوي نو بیا به درپسې خبرې کوي. نو رب فرمایي فلا تخشوهم، مه یریږئ د دوی نه. به دا خبره هغه وخت رب کړې. اوسه پورې مونږ د دې لاندې چې مونږ د کافر د ملامتیا نه ویریږو، د هغې د خبرو نه یریږو او خپل هغه اسلامي قوانین هم پریښي دي. دویم فلا تخشوهم، مه یریږئ د خلکو د ملامتیا نه عام تام. اوس مسلمان په دې کې هم ډېر ګیر دی. مخکې الله تعالی څو شیزونه ذکر کړل، مرداره مه خورئ، خنزیر مه خورئ، او بیا د مردار یو څو اقسام ذکر کړل چې هغه دا چې مرۍ ښه پکړی شوي، هغه چې د بره نه راغورځېدلي، هغه چې ټکولی شوي، پخکر والی شوي، دا ټولې مردارې دې مې خوره. دا مسله و. هغه چې د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې ذبح شوي نو هغه مه خورئ، د دې نه منع وشوه. اوس بعضې ځایونه داسي چې په هغې کې انسان مجبوراً ذبح کوي د خلکو د ښودنې دپاره، نو رب فرمایي فلا تخشوهم، دوی نه مه یریږئ. وخشوني ما نه ویریږئ. څه مطلب؟ یو رسم او رواج کې د خلکو د ښودنې دپاره، نو دا مه کوه. زما د رضا دپاره کار وکړه چې زه در نه راضي شم، ما دپاره کار وکړه. مثلا پرون یو څو مثالونه مفتی صاحب ذکر کړه. گاڑی ټیر ته چرګ لالول، بعضې خلک خو دې د وجې کوي چې زمونږ حفاظت وشي، نو دا وینه ستا حفاظت نه کوي. ته چې ټیر ته توی کې حفاظت به د الله کوي، نو د الله رضا دپاره کار وکړه. بعضې خلک په دې مړو په دې کې رسم او رواج ډېر کوي. مړی وشي نو بیا صدقه ورپسې کوي، نو صدقه وکړه، بهتره خبره ده. د ټولو نه ښه اعلی صدقه وکړه، ځکه چې صدقې نه دې څوک نه منع کوي، خو د الله رضا دپاره وکړه. اوس بعضې خلکو ته چې وویه لکه دا صدقه کوې نو دا په دې طریقه مه کوه، طریقه ورته ښه وښیې. مثلا ورته وویې راشه مدرسه ده، خیرات خو اسم کې چې کې مدرسه کې طالبان دي دوی ته ورکه، نو دا به د صدقې جاریه شي بالفرض. جماعت جوړیږي نو صدقه خو اسم کې، نو ورکه په دې کې، نو دا به د صدقې جاریه شي. نو دی درته وایي یاره مړه خلک به څه وایي چې همداسې په خاورو کې خښ کو سیم ورپسې ونه کړه. نو اوس ته قضاوت په خپله وکړه چې دا تا د الله دپاره وکړو که د خلکو دپاره دی وکړه. تا چې وی خلق بسوي نو د الله رضا خو تلاړه. نو رب فرمای فلا تخشوهم، خلقو نه مې یریږه. وای دې کنه څومره به وای، اخر به خلصتړي شي، بن خاموش بشي، اخر به په مسله پوي شي په دې باندې چې ما دا کار غلط کو، دا خلق مې چې ملامت کول غلطه مې کوله، نو ستانه به واوړي، خاموش بشي. نو رب فرمای فلا تخشوهم، مې یریږئ د دوی نه. بس دین مکمل دی، د دین تابعداري کوئ، د خلکو مه کوئ. وخشونی، ما نه ویریږئ. الله فرمای
الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم پورا میں کو تاسو دا پارا دینکم دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کو پتاسو بانے نعمتی نعمت خپل ورضیت لکم الاسلام دینا او غرم کو ستاسو دا پارا اسلام دینن پہ اعتبار دا دین سرا دین میں ستاسو دا پارا غرکم. نو یو لفظ دا الیوم اکمل تو راغلے اکمال پورا والے، بل اتمام راغلے دواړه په یو معنی سره راځي، په معنا د پوره کولو سره راځي. بعض مفسرینو په کې فرق کړی دی. تفسیر خازن کې افرمای چې اکمال د دین دا سبب دی د پاره د اتمام د نعمت د الله، یعنی پورا کېدل د دین د الله دا سبب دی د دې چې پتا سو خپل نعمت پورا کو، ځکه د الله د دین نه بل لوی نعمت نشتا، نو چې بل لوی نعمت نشتا نو دا لوی نعمت چې الله خپل دین پتا سو پورا کو. دنیا کې د ټولو نه لوی شی، لوی دولت او لوی عہده، لوی مقام، لوی مرتبه هغه دا ده چې سړی مسلمانی دینه بل دولت نشتا. یو سړی کوي چې زه مالدار یم نو مالداری به تر کم حد پوری، لیکن خدا ناخواسته که یو سړی په حالت د کفر کې مړ شو نو رب فرمایي که د سره دا دنیای د سونې نه ډکا او دی عمره ور سره نورم شي نو د قیامت په ورځ به دی وایي چې الله دا مانه فدیه کې والا خو ما پرېږده. الله مونږ ته د دنیا کې مفتو کې دین راکړي، اسلام مونږ ته مفتو کې را نصیب کو. هغه دولت د دنیا دا خو متاع ده، فایده ده یو څو ورځې. بعضې خلک یې لږه وخوري او څوک یې هم نه خوري، هسې څوکیداري وکړي بل ته پاتې شي، ورثو ته پاتې شي. لیکن اصل قیمت او اصل شیز ده، قیمتی شیز هغه اسلام ده. نو تفسیر خازن کې فرمایي چې د ټولو نه لوی نعمت اسلام ده، نو الله چې در باندې دین پوره کو نو بس لوی نعمت یې پوره کو. ابن قیم رحم الله فرمایي چې اکمال دا په اصول او ذواتو کې راځي او اتمام په فروع او صفاتو کې راځي. یو اصل شی، یو فرعی صفتی، یو اصل ذاتی بل صفتی، نو دا اکمال پورواله چې ده دا په د اصل او ذات کې راځي او دا اتمام چې ده نو دا په فروع کې راځي. نو الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ پوره مې کو په تاسو باندې دینکم دین ستاسو چې هغه څه شی اصل دی، لکه منځ شو، روژه شوه، زکات شو، حج شو، جهاد وغیرہ، دا اصل اشیاء دی. واتممت علیکم نعمتی او پورا میں کو پتا سو باندے نعمتی نعمت خپل نعمت میں دربانے پورا کم چاغه په صفاتو کې راځي، لکه اوقات د عباداتو، کیفیت د عبادت، طریقه د عبادت بسی نو هغه درته الله خدا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم درته حدیثو کې خدا. منځ بکې نو په کومه طریقه به کې دای صفت شو، دا طریقې صفت شو. زکات به ادا کې په کومه طریقه به ادا کې دای صفت شو. حج به ادا کې نو حج خو ذات شو، په کومه طریقه به ادا کې صفات سدي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیثو کې خو دا نو ذواتم ذکر دی او صفاتم ذکر دی. نو اوس چې کله ذات ذکر شو، صفاتم ذکر شو، نو دین پورا شو. نو چې پورا شو نو د ځان نه به پکې نورې مسلې نه داخله، ځان نه به پکې زیادت او کمی نه کې. د دې وجه نه چې بیا زیادت او کمی دا بدعت قبیحه او امام مالک رحم الله ته منسوب دي چې چا په دین کې یو نوې ایجاد وکړو، نوې کار پکې راوېستو، د دین نه شمیر که چې دا د دین یو حصہ او جز ده او دیته خ او اعلی کار ویلې، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې تهمت ولګاو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې نعوذ بالله خیانت کړي، ځکه دا خشه او مونږ ته نه دی را رسوله. نو په دین کې چې کم ښه اشیاء هغه مونږ ته را رسیدلی دي، نو ځان نه پکې دخل مکوئ، ځان نه پکې نور شیز مداخله وئ. نو فرمای الیوم اکملت لکم دینکم،
نن ورځ اکملتو پورا مې کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو واتممت علیکم نعمتی او پورا مې کو په تاسو باندې نعمتی نعمت خپل. یو یهودی عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې عمر رضی الله عنہ ته وې چې ستاسو په دې کتاب قرآن کې یو آیات ته کدا آیات زمونږ په کتاب کې نازل شوی وی نو مونږ به په هغه ورځ باندې جشن او خوشحالي کوله، مونږ به اختر مناوو. عمر رضی الله عنه فرمایل کم آیات ته؟ نو هغه ورته دا آیات ولیکه الیوم اکملت لکم دین. عمر رضی الله عنه ورته و فرمایل چې دا آیات چې کله نازل شوی نو په دې ورځ زمونږ دوه اختر وي. یو ورځ د جمعې وه چې دا د اختر د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده، بل ورځ د عرفې وه چې په دغه عرفې په ورځ د الله تعالی رحمت داسې راوریږي لکه باران. نو دوه د خوشحالۍ ورځې په موږ وی چې دا آیات نازلېده. علما فرمایي په دې کې اشاره وشوه چې په دین اسلام کې چاته دا اجازت نشته چې هغه د څه دپاره ورځ خاص کړي او هغه مناو کړي. ځکه که چېرته مناوې دی نو صحابه کرامو به بیا دغه ورځې مناو کړی وی، خو په دین اسلام کې د دې اجازت نشته. نو چې کله نشته دی نو ورځې لکه اوس چې بعضې خلک مناوی د بعضې بزرګانو په نوم باندې جشنونه کوي، عرسونه کوي او څه کوي، نو دغه نشته دی. داسې ورځ نشته چې په هغې باندې یو بزرګ وفات شوی نه نو ته به ټول کال بیا عرسونه کوې، بل کار به دې نه نو بس هر کال هر ورځ به همدا کار به دې شروع. نو علما فرمایي چې دې کې اشاره دې ته ده چې بس دا ورځ زمونږ د خوشحالۍ ورځ وه او باقي نور دې ورځې مناولو ته ضرورت نشته دی. ورضیت لکم الاسلام دینا او غوره کړی مې دی ستاسو دپاره اسلام دینن په اعتبار د دین سره تاسو دپاره مې اسلام دین درکه بهترین. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف الاثم. اوس واپس هغه وروسته مسئلې ته ځي. فمن اضطر بس هغه څوک چې هغه مجبور کړی شو، لاچار کړی شو، فی مخمصة په سخت او لږه کې، غیر متجانف الاسم نوی دی مایله کیدونکې لاسم ګناه ته. مخکې هغه اشیاء ذکر شو چې کم حرامو، مرداره مخوری، خنزیر وغیره دا شیزونه ذکر شو. اوس یو سړی دی او هغه باندې اولګه راغله او اولګه په داسې حد کې راغله چې دی خوراک اونکي نو مري، او په داسې ځای کې دی چې بغیر د مردارې نه بل شی نشته، یا خنزیر غوښه پرته ده بل شی نشته، یا چرته ساروی پروت دی خو مردار شوی دی او دی دشته کې سفر کې دی. نو رب فرمایي چې دومره اخرا چې ستا سا پې بچ شي، مړ نشي، ځکه ځان به وجنې نه، هغه مردارې نه راکټ کا دومره اخرا چې ته پې بچ شي، مړ نشي. بیا بهر را ووتې نو الله بخونکی رحم کوونکی دی، الله به درته بخښنه وکړي. نو هغه اشیاو طرف ته اشاره ده په دې کې. او داسې آیات مخکې په سورې بقره کې هم ذکر شوی و، خو هلته فمن اضطر فی مخمصة هغه سړی چې هغه مجبور کړی، لاچار کړی شي، نو په هغې کې حالت د زورم ذکر و د اکراه، او دلته هغه نه دی ذکر ځکه چې هلته غلبه د اسلام لا نه وه راغلې، او دلته غلبه د اسلام راغلې، دا فتح مکه شوې، غلبه د اسلام راله. نو اوس چې کله غلبه د اسلام راله نو څوک مجبورولی نشي الا ماشاءالله بعضې ځای کې. نو ځکه صرف بولګه ذکر کړي. فرمایي فمن اضطر، فمن بس هغه څوک اضطر چې هغه مجبور کړی شو، فی مخمصة په سخت او لږه کې، سخت او لږه پې راله، نو دی خوړلی شي د هغې نه. خو کله خوړلی شي؟ غیر متجانف الاثم چې نوی دی مایله کیدونکې حرام لاسم ګناه ته، ګناه ته مایله کیدونکې نوي، دا نه چې وی اسم جایز ده نو راځه بس ښه کړی ته پوخ که وخوره، داسې به نه کوي، به دومره به وخوري چې صرف د مرګ نه بچ شي بس. فإن الله غفور الرحیم، یقینا الله تعالی بخونکې رحم کوونکی دی.
نو الله به د دې بخنه ورته وکړي کوم چې حرام وخوړه. بیا ګورئ ورته الیوم یئس الذین کفروا، الیوم نن ورځ یئس الذین کفروا نا امید شو هغه کسان چې کافر دي من دینکم د دین ستاسو نه، فلا تخشوهم بس مه یریږئ د هغوی نه، واخشوني رب فرمایي ما نه ویریږئ. الیوم نن ورځ اکملت لکم دینکم پوره مې کو ستاسو د پاره دین ستاسو، واتممت علیکم نعمتي او پوره مې کو پتا سو باندې نعمت خپل، ورضیت لکم الاسلام دینا او غره مې کو ستاسو د پاره اسلام په اعتبار د دین. فمن بس هغه څوک اضطر چې هغه مجبور کړی شو فی مخمصة په سخت او لږه کې غیر متجانف لاسم نوی کږېدونکې ګناه ته، فإن الله غفور الرحیم نو یقینا الله تعالی بخونکې رحم کوونکې دی. صلی الله تعالی علیه وآله وصحبه اجمعین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر محمد وآله وصحبه اجمعین. الله رحم کرم وکړي، ګناهونه معاف کړي، په ګناهونو هم د عفو قلم راخ کړي، آخره خاتمه مو بالایمان کړي، ایمان د زوال نه مو ساتي، د خپل قهر او غضب نه مو ساتي، شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساتي، حیا پردې را باندې واچولی کړي، الله ظالم د ظلم نه مو ساتي، مظلوم د بددعاو نه مو ساتي، مخلوق د محتاجۍ نه مو ساتي. کریم الله خپل ځان ته محتاجه کړي. الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې اسپتالونو کې د ناستو کسانو کې رب ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره د نیک عمل لپاره ور نصیب کړي. الله څومره حاجتمند حاجتونه پوره کړي، الله د چا مشکلات حل کړي. کریم الله څوک قرضدار غیب و خزانو نه قرضونه ادا کړي، څوک د دین په نسبت جیلونو کې بے ګناه جیلونو کې رهایی د پاره ورته سازباب مهیا کړي، د چا رزق تنګي رزق فراخ کړي. الله د چا کورونه آباد نه په خرشتو سره کورونه آباد کړي، د چا اولاد نه کمله صالحه قرآن خانه دیندار اولاد ورکړي، د چا اولاد وی سره زمونږ د اولاد نه کمله صالحه قرآن خانه دیندار لوي کې. کریم الله د چا کاروبار نه د حلالو کاروبارونه نصیب کړي، د چاوي برکت ورته پکې واچولې کې. الله دا څومره کسان ستاسو کتاب درس تناستي یا ستاسو کتاب درس اوري، الله د دې ټولو جولې منګولې د خیر او برکت نه ډکې کې، الله دې ټولو باندې د خپل علم عمل رزق او اخلاص دروازې را پرانیستلې کې، الله د دې ټولو کورونه د کور کمرې صحنونه د حلال رزق نه ډک کې، الله د ټولو پکړې ګناهونو د عفو قلم راخ کې. الله زمونږ دا درس د کلی محلې د پاره سبب د خیر وګرځي، الله مونږ د پاره زمونږ والدینو د پاره اساتذه کرامو د پاره رشتہ دارو د پاره ملګرو دوستانو متعلقینو د پاره سبب د بخنه وګرځي، الله سبب د خپل رضا خپل لقای وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.